بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا ورونه ډېر مشکور یم چې په دې وخت کې هغه روغل او داسې تلاش کوي چې چا سره جوتایي. خو دې نه پهله زه یو شعر ورته وایم چې غرق شوم پاکستانه هېڅ رحم او ترس ته نشته، نه په خپله تعادل یې او بل عادل د در کې نشته. د موږ دغه لیار چې منډه وه کله نابوده شوې د دغه لیار د سرکري په دې باندې انتهایي زیوت او بهر سي او په دې باندې ګورنمنټ های سکول هدا چې کله به روم شي انتهایي تکلیف وي. او موږ خو ډېره توقع د پی ټي آی نه میر صاحب تو په موږ باندې داسې خلک مسلط کړي چې هغه هېڅ شی ته نه کسي، صرف د خپل مفاد نه علاوه په ضدیات باندې دغه لیار نښه پخېږي. حالان کې موږ د کرک اوسېدونکي یو، دا یو سولیه نشان ده چې په دا ټول کلي کې د ټول کلي چې د ضرورت لیار د هغه نه پخېږي. حالان کې دغه د څومره ډي پي سي چې لګېدل دا مو په خپل پې مکړی ځکه چې دغې کورونې ته بره مې نقصان ورکوه. خو دا مې صرف دې ته پرېښلی مو چې ایم این اے صاحب چې کله روشي، ځکه چې هغه خو بیا ډېرې غوړې وایي چې بیا زه داسې بیا داسې ورته شایب و چې تو دغه حالات ته تو چې په موږ څوک مسلط کړي دي د هغې حالات یې دغې ځونه نقل ووایه. بهرحال موږ دا خواهش ته چې د موږ دغه لیار چې دا دوی ته یتیمون لیدل شي، دا خلک د څومره خلک په ابود ده خلک ته تکلیف وي دا چې پخه شي کنې ویرې نه پخېږي. اخر میر صاحب تاسې خو ډېر لکه نوما او پی ټي آی داسې ورکړي چې قربانۍ پکې وایي، موږ یې تاسو سره قربانۍ کړې. خو دلته خو حیاتي غوښونه دي چې هغه د لیدې دپاره نور شی دي خوړلی ولی نور دي. الیکشن په ټیم کې نزدېکت سره کوي، نور بله یوه قرباني نشته. بهرحال هغې طرف ته زه نسه اوس دا درخواست کوم چې کم از کم موږ د کرک باشنده یو، موږ څه حق لرو، په دغې کلي فنډ کې هم موږ حق لرو، په ډسټرکټ کې موږ حق لرو. نو موږ ته دا کم از کم دا یوه ګلی چې دا خو دا وشي ټکسونه موږ پرې کوو، د عوام خدمتونه موږ کوو، هره یوه کوو. او دلته په موږ چې څوک مسلط شي هغه پته نشته چې څه یې په ذهن کې وي. دلته ډېر غریب خلک په تکلیف کې دي، د دغې ګلی نه ټول د موږ کلي باندې چې اوبه ورسي دا په دغې ګلی سي او دغې هېڅ بندوبست نه کوي. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا ویډیو داسې مختصر وخت کې عمره مختصر راغېدو کوو ویل چې وخت داسې ده چې نو وخت هغې نه بعد 2 کسه مخکې ورغېده. د دغې ځای اوسېدونکي زه الحاج منظور الرحمن د دغې ځای اوسېدونکی او دغې ګلۍ باشنده یم. او دا لیار د ډېر وخت نه لکه هغې بیان هم وشو او زه بیا هم دا یم چې څومره د موږ د ویلې د ګاو منډه وه ګلۍ دي هغه تقریبا د هغې تصفیه ریفر شوي دي، جوړې شوي دي نوې. او په دا کې صرف مطلب دا واحد ګلۍ چې دا د ګورنمنټ په لیول باندې د هغه لګېدلي دو دغه کیمرا لګېدل شمال نه جنوب پورې تاسو ته به دا هغه درکوي چې دا ټوله مثال هغسې ډیزرټ پرته دو، ځنګل په شکل پرته دو. حالانکې دغې دا حق نه ده ویلې چې د اګزام په وخت باندې خلک رسي، افسرونه درومي، حکومت ډپارټمنټ ورتي. او دلته کې ښځې ورکي بنات مدرسه دو مخکې غرب په طرف باندې موږ دغسې سکول هم ده. لکه څومره د ګورنمنټ حملې دي که نه خاص کر څه وخت بارو وشي یا داسې مشکلات وي عام د روري فیزې نه د ټیم په ډېر زه نه وخولم. خو دغه مو بیا یو مدبانه ګزارش ته چې موږ خامخا تاسې غټ ریسپیکټ کوو د کومې د تاسې کوم د کارکون خلک چې دي یا مخکې بل افسرون چې دي ایم پي شي او هغې نه مخکې خپل چې کوم سټپ بای سټپ دي نو دې وایي نه زه تاسې مشکور یم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وروڼه موږ دا تقریبا د 180-200 سال یار دو او دا د کلي نه ونسه مین جي ټي روډ ته واچېدو ټول لیارې په هېښ ولې. لہذا دا لیار دو دا د سکول بچوي ته ښځینه ته دې ته ډېر بې انتها تکلیف وي. نو موږ دا یایو چې خدای دې پره او د موږ کوم مشرون چې دي لون د نپوسه پره ایم پي شي ایم این اے شي وغیره وغیره نو دا خدای دې پره په دغې ځای باندې دې ګلۍ باندې دا رحم وکړي په دا لیار باندې. بلکې دا سرکاري لیار ها دو نو ډېر لوی تکلیف ته ډېر وره روشي دا کردار وشي خو لکه څه عمل نه پکېږي. نو دا به موږ ډېر خوشحالو چې موږ ته خپل حق میلاو شي. نو د میډیا والو ته هم دا امید لرو چې انشاءالله دا به ورسوي، بل افسرونو ته به دا ورسوي انشاءالله. موږ دا امید ده. نو
که مزید دوی بیا نوره پوښتنه کوي که په موږ وکې ټولې لارې چې دي دا پهې شوي دي ونه کتای شي که چېرې د مو په بیان کې درېږي نو بیا د مو سره قانوني کاروایي هم وشي که نه په چار د هماها عمل وشي معذرت غواړو که څه غلطي شوي خدای په امان. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. الحمدلله زه د دغې منډوي د هغې ځای کې مې کور ده او دغه لیار چې دو دا وختنی لیار دو دا د جیټې روډ رسې وتلې دو نه په دې باندې چا ممانعت شته ده. موږ دا غواړو د دې کې موږ سره های سکول ده سټه او سره د دیني مدرس طلبای ولې مدرسه هدو او په دې باندې حاله کرسي او موږ ته د خبرې تکلیف چې کله بروم وشي نو په دې باندې وبرسي او پهله موږ په کور باندې نه وځي نو دې وجه نه موږ خپل حکومت ولته دا هغه کوو اپیل کوو او دا موږ حق ته چې دوی ته موږ یایو او د موږ امینه ام پی ای دا د موږ مشرون دي وګړو مو دي الله پاک دوی ته ارشاد د خبرې طاقت ورکړه دا ان شاء الله موږ په دې باندې فخر کوو چې دوی موږ خپل حق ادا کړي یاد پخاشي او دا یاد درته پخاشي دا سره هغه درته پخاشي او په دې باندې ټول سکول های سکول ولې کسان چې په دې باندې ټول موږ مخاله دا ټول کله په دغه باندې سي په منډوي کې ټولې پخې شو او منډوي کې ټولې پخې شولې هر هغه غلې پخاش ولا موږ هم دا غواړو چې ان شاء الله دې باندې ډېر وبرسي چې دا مستفحاشي